چې ما پرون خپلې ښځې ته ویلي وو چې زما مخ ته به نور نه ګورې، زما مخ ته به د کتلو کوشش نه کوې، او په زړه کې مې د طلاق اراده نه وه. ما نه دي ویلي چې زه به طلاق ورکوم. په دې دوران کې زما په زړه کې صرف د طلاق د لفظ اراده راغلی ده، او د طلاق اراده مې نه ده کړې. والله علم دا څنګه سوال دی، د طلاق لفظ اراده دی راغلی ده، نو طلاق اراده دی څنګه نه ده راغلی؟ دا سوال خو داسې غیر واضح غونې ښکاري. به هر تقدیر دا مسله بالفرض چېرته په ټلیفون باندې بیا ډسکس شي نو ډېره زیاته به ښایي. چېرته به راه راست ټلیفون وکړو بیا به دې پوه کړم په دې مسله باندې صحیح. البته د سوال مطابق خبره دا ده چې که ستا د دې ښځې سورانه وه او تا دې ښځې ته ویلي زما مخ ته به نه ګورې، او ستا اراده د طلاق ورکولو وه، نو یو طلاق باین واقع شوي دي. اوس به داسې کوې چې بیا به نکاح تړې او بیا به مهر ورکوې. تجدید د نکاح تجدید د مهر دی. او ستا د وینا مطابق چې زما د طلاق اراده نه وه، هسې د طلاق د لفظ مې په دې ذهن کې اوښتو راوښتو، نو هېڅ هم نشته دی. مزې کوه، خپله ښځه دی دا بلکل ستا مخ ته ګوري. غلطه خبره یې کړله چې زما مخ ته مه ګوره. چې ښځه ستا مخ ته نه ګوري نو چېرته به ګوري؟ چې مخ ته نه ګوري نو بیا به نور ورانې راځي، نو دا خبره خو غلطه ده. او بیا لیکلي کئی جمله آج سے میرے چہرے کو مت دیکھو کہنا یا الفاظ میں والله علم چې څنګه اردو تاسو لیکي. په اردو نه پوهېږي نو پښتو لیکئ. زما په خیال باندې بیا پښتو کې لیکئ، ځکه پښتانه په اردو باندې ډېر نه پوهېږي. نو ښه خبردار پښتو کې سوال لیکئ. یو سوال یو درې خبرې پکې موږ ټیک کوو، نو په دې وجه باندې پکار ده چې سوال واضح شي. اکثر سوالات داسې دي غیر واضح دي، په دې وجه باندې دا سوالات به زه په ځای ځکه پرېږدمه چې ما ته د دې لوستل ګران دي. ځکه دا ستاسو د دې وټسپ نه موږ بهراست دا تصویر وباسو، تاسو په خپل باندې کتی شئ. تاسو کوم سوالات رالیږلي هغې نه موږ دا تصویران وباسو، ځکه دا لیکل موږ ته ګران دي. دا خو په سوونو سوالات راځي. په دې وجه باندې سوال چې غیر واضح وي نو د هغې به جواب نه میلاویږي. بل یو سوال کړی دی، سر ایک موبائل ایپ ہے جس کا نام اسلام 360 ہے، اس میں قرآن کریم اردو انگریزی ترجمے کے ساتھ احادیث مبارکہ اور دیگر اسلامی معلومات بھی شامل ہے. کیا یہ ایپ صحیح ہے یا اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے؟ براہ کرم اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. جواب یہ ہے کہ اسلام 360 جس میں قرآن کریم بھی ہے اور انگریزی اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے، اسلامی معلومات بھی اس میں شامل ہے، تو بالکل صحیح اپلیکیشن ہے. اس کا استعمال بالکل جائز ہے. بعض فرقہ پرست علماء کرام اس اپلیکیشن کے مخالف ہیں، مخالفت کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن ایک علمی خدمت ہے، ایک علمی کنٹریبیوشن ہے. لہٰذا اسلام 360 سے بالکل استفادہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ اگر کسی عالم نے یہ بات مینشن کی ہے کہ اس میں پھلا کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی پوری خدمت کو یعنی اس نظر سے دیکھا جائے کہ بالکل غلط کام کیا ہے، یہ کوئی علمی خدمت نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی اسکالر نے اور کسی انجینئر نے خدمت کی ہے کہ اسلام 360 کے نام سے اپلیکیشن بنایا ہے اور اس میں قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہے، تاریخ اسلام بھی ہے اور مختلف مکاتب فکر کے تفاسیر اس میں موجود ہے، تو میں تو سلام پیش کر رہا ہوں، سلوٹ کر رہا ہوں اس بندے کو کہ اس نے اسلام 360 کے اپلیکیشن بنایا ہے. اور ہم بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ. پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں، ایم فل کی ریسرچ میں ہم نے بھی استفادہ کیا ہے. استفادے کی چیز ہے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو مینشن کر لے، اس کی اصلاح کر لے. اور بندہ تو زندہ ہے میرے خیال میں، تو مرا نہیں ہے. اس کو خط لکھنا چاہیے، فون کرنا چاہیے، اسے بات کرنی چاہیے کہ اس میں پورا غلطی، اس کی اصلاح کر لے. لیکن یہ طریقہ کہ علماء کرام کسی کی جائز خدمت کو اور کسی کی علمی خدمت کو اس نظر سے دیکھے کہ یہ میرے فرقے کی نہیں ہے، یہ ایک انتہائی غلط روش ہے. لہٰذا اسلام 360 کا جو اپلیکیشن ہے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلط چیز ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی اصلاح کرنا